السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به پر تن باندې مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه واقعه را نقل کړې ده چې په هندوستان کې یو بت پرست ولو چې د بت عبادت به کوي د نیوي کال پورې د بت عبادت کوي او بت به نارې وهلې یا صنم یا صنم. یو ورځ په غلطي سره د الله تعالی نوم پر خوله باندې رالی یا صمد چې ای بې نیازه ای بې پروا ذاته چې هیڅ چاته احتیاج نه لري او ټول مخلوق تا ته محتاج ده. د الله تعالی د طرفه غیبي اواز رالی لبیک یا عبدي ای بنده زه حاضر یم. نو کله چې دې بت پرسته دا اواز واورېدی او دا غږ یې واورېد فورا یې خپل بت مات کړي او کلمه یې وویل او نورو بت پرستانو ته وویل هندوانو ته وویل چې ظالمانو د نیوي کلو څخه زه د بت نارې وهم هیڅ جواب یې رانه کوي. لیکن نن په غلطي سره د مسلمانانو د رب نوم پر خوله باندې رالی هغه فورا لبیک راته وویل چې لبیک یا عبدي ای زما بنده زه په انتظار تا ته ولاړ یم حاضر یم. تا ولې زه پرې ایښی یم او ته ولې کڼو او ړندو او ګونګیانو ډبرو ته نارې وهې. د دې سماباد کې حضرت علي اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي ته وګورئ چې الله تعالی یو بت پرسته و طرف ته څومره متوجه چې هغه په غلطي سره د الله تعالی نوم واخیستی الله تعالی فورا لبیک ووایي. که چیرې یو سړی مسلمان د الله تعالی عبادت کوي هغه د الله تعالی د رضا طلبګار وي الله تعالی به د هغه انسان و طرف ته څومره متوجه. ای مسلمانانو باید راسو د غفلت خوبونه پریږدو د الله تعالی و طرف ته متوجه د الله تعالی عبادت وکړو. الله تعالی د ځان راضي الله تعالی ډیر زیات په خپل بنده باندې مهربان دی.